ډاکټر او بنډلي. ها بچې ولې دا د څه مسله ده؟ پرون مې دغه ځای دوه بالوګان د مرۍ نه په یو ځای نیولي وو، نو د هغې سره مې دا بکسه برېښېدلې ده ډاکټر صاحب. بچې تا سر چې څکلی که دې نه څکلی چې راوړم دله، ځکه په دې ټیم کې ما ته ستا مازغه ټیک نه ښکاري. ستا څه مطلب دی ډاکټر صاحب چې زه تا ته دروغ وایم څه؟ تا خو لا اوس تا ته ما د هاتي ذکر پکې هم نه و کړی، یو څوک مې پکې هغه هم ویلی و. بچې خفه نه شي، خو دا بنده کمره ده او د دې نه بنډلې بار نه وځي، نو لږه ګزاره وکړه. ها څه مطلب؟ زه تا ته اوس بنډلي ښکارم؟ دا لکه دا ته څه چې مې درته ووینې لکه دا تا ته ګپ ښکاري وروره، لکه ته نه سمېږي. نه بچې ته ما ته بنډلي نه ښکاري، خو ما ته دا ووایه چې سهار دې خوب کړی که نه دی؟ ده ما ته ماسته خراب ښکاري. ډاکټر صاحب بس ګستاخه، ستا په دې کلینیک کې ووهم تا. ګوره بچې زه درته غلی یم، نور مې دا کانټه مه خېجوه، که نه د دې وچو خپو نه دې نیسم او د دې کمرې نه دې بار ته ولم. ستا پلار هم ما نشي ویشتی بار. لکه ته خو ډېر بدتمیزه بچې. دا بدتمیز دې چاته وي؟ تاسې نه سمېږي ورېږه. الې مورو الې بس ډاکټر صاحب ګپ نه لګو، بس څنګه شوې؟ او ورېږه اوس خو درپسې کچرې والا راولم چې وینیسي او بهر په غټ ډسبین کې دې واچوي. ډاکټر صاحب کچرې والا راشه دلته کوړه کرکټ پراته دي، دا اوچت که او ځان سره ویسه او غټ ډسبین کې وله. الې زغله ورو راځه، خو علاج دې راغلی یم، د هر شنې ویستم لا کچرې والا ته یې شی واواز که زغله پیریا.